ځکه حدیث کې راغلی دی ابن آدم چې کله سحر کی سبا کی د باندې شپه تېره شي د ده په هر جوړ باندې یو صدقه لازمي هر جوړ باندې صدقه. صحابه کرامو فرمایلی یا رسول الله منګه کې څوک داسې دی چې دی به روزانه 360 صدقې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته صدقې وښودې چې دا کارم صدقه ده او ټول هغه کارونه یې ورته ښودلي دي. یو فرمایل سبحان الله ویل صدقه ده، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله، دا ټول صدقې دي. او ته فرمایل څوک په لاره باندې روان دي او لاره ترې نه ورکه ده، د چا کور ته روان دی او هغه کور ورته نه دی معلوم، نو هغه ته لار سیده که دا هم صدقه. هغه ته هغه خپل هغه د مقصد ځای وښایه، هغه کور ورته وښایه چې کوم ته دی ور روان دی، دا هم صدقه ده. لاره باندې روان دی او تا سره سورلي ده، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دی سورلی ته ځان سره راوخیجوه، دا هم صدقه ده. نن خو ته د 15-16 لکو په موټر باندې په دې خفه کېږي چې مړه اوس د لارې لاروی او ته څنګه راوخیجو، خدای خبر چې فیضار به پاکي او که ناپاکه به دا ټول ګاډی به راته خیرن کي. او د دې خبرې د الله په نسبت باندې لوی وزن دی. دا د دې نعمت شکر دی چې ستا سورلي د چا په کار شي او ته خپله سورلي د هغه په کار راولې. ځکه د انسان غوښه چې ده که نه دا په کار نه راځي، او نه د دې انسان دا اډوکې په کار راځي، او نه نور څه په کار راځي. انسان به د انسان په کار راځي. دغه انسان الله ته خوښ دی چې دا د بل انسان په کار راشي. او ته یې فرمایل دا هم صدقه ده چې که مثال سورلی کې تا سره ځای نشته او هغه سره هغه روان دی په لاره باندې، یا تم پیدل رواني او هغه هم دی او هغه سره غوټه ده، وزن دی ورسره، او هغه نه هغه وزن کم کړي، هغه ترې نه راوچت کړي چې دا بس ځای خو را سره نشته، خو زه دا ستا سره چې کوم سامان دا به له ورسوم، دا هم صدقه ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل. او بیا داسې بیا فرمایل چې که د چا د یو خبرې وس او طاقت هم نه کېږي که نه نیمه کجوره هم نشي ورکولی، یو کجوره هم نشي ورکولی، بله صدقه هم نشي کولی، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فبکلمة طیبه، یو ښایسته د خوشحالۍ خبره یو چا ته وکړه چې د هغه پیړه خوشحاله شي، زړه یې پرې وخاندي، نو چې هغه تا خوشحاله که دا تا په هغه باندې صدقه وکړه، د دې به الله اجر درکړي.